رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین اعمال د انسان دا دي چې تفشو السلام وتطعم الطعام، چې سلام خوره او د الله دپاره فقراو ته او چاته خوراک ورکې او شپې روڼې. چې کله داسې کوئ افشو السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے نماز پڑھو، اللہ کو راضی کرو. وہ لوگ اس وقت سو رہے ہوں، یہودیان بودی نصارا بودی، تو مسلمان اللہ جل شانہ ادھرے گا اللہ راضی کر. تدخل الجنت بسلام، جنت تو په سلامتیا باندې داخل شي. نو د حضرت مشن داو چې خلق حقایق طرف تراشي، په امت کې دا سيزونه پیدا شي. الحمدلله داسې مرګري شاته پرېښي، داسې جماعت پرېښه دی چې هغوی په دې کار باندې پوه شوي دي. او دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده، نوی شی په دین کې نشته، هماغه ده، خو هغه خپلول غواړي. نو عرض مې دا کولو چې داسې موقع باندې زمونږ د اسلافو چې کوم طریقې وي، کومه ښه لارې اختیار کړي وه، هغه لاره نورم په هغې باندې تګ مضبوط پکار دی. هغه کارونه نورم په ډېر ښه شان سره کول پکار دي. تعلق مع الله نور هم مضبوطول پکار دي. که هغه د حضرت خلفا وي، که مریدین وي، که متعلقین وي، که هلته کربوغې شریفې ته تونکي خلک وي، هغه ترتیب هغه وخت هم جاري و، اوس هم جاري دی، او د دې نه پس به انشاءالله جاري وي. چې کومې چلې لګېدي، وخت لګېدو په کربوغه کې، یا دلته کوم ترتیب چلېدو، او هغه به په هغه شان وي. الله جل شانه دې موږ ته خپله مینه، خپل محبت نصیب کړي. زمونږ رب هغه همیشه دی، او هغه د انسان اعمال ګوري. چې څوک ښه کوي هغه هم الله جل شانه محفوظ کوي، او ښه بدله به د هغې